زمونږ د قبایلی ضلع خیبر یو قبیله د شینواري د هغوی د یو ملک متعلق ویلی کېږي چې د هغوی ملک چې کوم دی هغه راته د لنډي کوتل نه پېښور ته او چې څنګه راوته نو د هغه سره ډاټسن شپه ماښام ناوخته ټیم نو په ډاټسن کې د هغه سره خوا کې یو سرلی و یو سره ملګری ناست یو ډرایور نو څنګه راووته د دې لنډي کوتل نه نو بار یو کس ولید په باران هم ورېده او سم یخني شوې وه ډېر زیات یخ نو هغه پوره سم ړچېده نو دو ته ګاډی ودرو ګاډي ته ویل چې چېرته ځې خو تل کارخانو پورې ځم نو چې کارخانو چې څنګه را روان شو نو ګاډی بیا ودرو او هغه سړي له 100 روپۍ ورکړې چې دا والا ستا دپاره 100 روپۍ چې څنګه هغه کارخانو ته راورسېد کوزېده نو بیا ورته ویل چې راکوز چې ورته یې 100 روپۍ را نو هغه ورته ویل جي هغه 100 روپۍ خو تا ماله راکړې وې ویل نه ما دې وجې نه درکړې چې په دې لاره کې به ته په یخنۍ نه پوهېږې ټول عمر پړه کې به دې دا 1 ګنټه دا سودا کړي چې یا الله بس څومره خوشقسمته سړی 100 روپۍ راکړي په یخنۍ مې نه پوهې کولې نو اوس چونکې هغه ځي ته راورسېد 100 روپۍ ماله واپس راکړه او ته مې د یخنۍ نه ټیکنیکلی او سایکولوژیکلی ورسره ښه کار کړی بالکل ډېره زیاته مننه آصف